أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسلوه. دا دیو درې څلور احادیث چې کله وسلولو په دې کې یو څو مسلې د نارینه او زنانو د پاره د خپل جنابت د حالت د هغې ذکر کیږي. پکار ده چې نارینه زنانه یاد ساتي. یو مسله په دې کې دا ذکر کیږي چې نارینه که زنانه دا چې کله بالغ شي نو دا هر ورځ دویمه ورځ د خپل بدني ساخ د وجنا په خوب کې اکثر د خپل واده شپې ویني. نو د هغې په وجه باندې د ده په بستره باندې یا د ده په جامو باندې د یخېدو نه وروسته د لوندوالي اثر ښکاري. او زمونږ په معاشرې کې خلک دې ته یو دوه نومونه وایي. کله وایي شیطان دوکه کړمه او کله وایي خوب مې ولیدو. نو دې دواړو نه وروسته په دې جامو باندې لوندوالی ښکاري. او کله کله لوندوالی خو په جامو نه وي خو خوب یې داسې لیدلی چې د ده ذهن دا وي چې یاره ما خپل د واده ورځې ولیدې. نو په داسې موقعو کې چې سړی سحر راپاسي یا د خوب نه راپاسي دی به څه کوي؟ نو په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې جواب کړی دی. هغه جواب داسې دی چې که یو سړی خوب وویني او دی راپاسي او په جامو یا په بستره باندې لوندوالی نه وي، د دې مطلب دا دی چې دته سم نه دی یاد، نو په ده سم نشته. خو که یو سړي ولیده چې په جامو باندې لوندوالی دی یا په بستره باندې لوندوالی دی، په کوم ځای پروت دی په هغې باندې لوندوالی دی، د دې مطلب دا دی چې اگر که دته نه یاد خو ده خوب لیدلی دی په دغې بنیاد باندې، نو دا سړی به لامبي غسل به کوي که ښځی که سړی. حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها د هغې مخکې هغه واقعه مونږ ذکر کړې وه چې هغې د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو چې د الله پیغمبره زنانه به هم داسې کوي؟ نو وی او زنانه خو شقایق الرجال دغه د سړو ټوکړي دي، څنګه چې یو ټوکړه د کمیس یو لمن سړی دی او یو لمن یې ښځه ده، نو دا یو څیز دی. نو که دغې ولیده لوندوالی ولیدو په جامو باندې اثر، نو دا به غسل لازمن کوي. که غسل یې ونه کړو مونځ اودسې نه کېږي، الټه لویه ګناه کوي. او که لوندوالی نه و هسې خوب یې لیدلی و نو په هغې باندې په سړي باندې سم نشته. د یو حدیث کې دا مسله ذکر ده. په دې دویم حدیث کې دا ذکر دی چې که یو سړی دی یا خپل ښځه خاوند دی هغې د یو بل سره ناسته پاسته وکړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیوی د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې که هسې یو بل سره کینې پاسي نو هم دا به څه کوي؟ دا به غسل کوي. ځکه ما په خپله باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه شان ناسته یم او بیا د هغې نه وروسته غسل مو کړی دی. دغه شانې په دې دریم حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نقل کوي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې غسل کوي ښځی که سړی د جنابت غسل، عام غسل نه یادو، د جنابت غسل. جنابت مخکې ذکر کړی چې یا د بیمارۍ نه لامبي یا د څلوېښتۍ نه لامبي یا د غسل واجبېدو نه لامبي یا د خوب لیدلو د لامبي، دې ته د جنابت غسل وایي.
نو د جنابت غسل چې په سړی جنوب شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر یختن لاندې جنابت دی، د هر یختن لاندې جنابت دی. نو هر یخت وینځي ونقل بشرته او دا پوستکی پاک کی. نو پوستکی پاکېدل یعنی د خیرینې پاک کی او یخت پاکېدل یعنی یخت وینځي. نو د هر یخت اوبه ورسوي. نو چې یخت ورسي نو د دې سره به بشره پاکه شي، بشره د پوستکی چې ورته وایي، او چې یخت ووینځي نو د دې سره به یخت پاک شي. نو د هر یخت لاندې چې دی نو دا جنابت دی، لہذا هر یخت هم ووینځي او دا کومه بشره چې ده دا بشره هم پاکه کوي. په دې وجه باندې امام مالک رحمت الله علیه یوه خبره کوي چې سړی غسل کوي نو ځان به مږي، اوبې په ځان راواچوي، یوازې په اوبو راچیلو نه کېږي، ځان به مږي. لکه دې حدیث کې د الفاظ رال که نه چې ونقل بشرته د خپل پوستکی پاک کوي نو پاکېږي به کله چې دا کله ومږلی شي. په دې بل حدیث کې بله مسله ده، هغه دا چې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې کچا د یو یخته زیم په جنابت کې پرېښودو او ځان یې سم پاک نه کړ نو داسې چل یعنی هغه په هغه وخت کې داسې ووایي چې داسې به اوس الله تعالی د اور نه وکړي، په اور کې به یې ور واچوي، وبه یې لوڅوي، وبه یې خولوي، پښتو کې چې څه ټکي ویلی شي. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې د هر یخته لاندې جنابت دی او که چا دا یخته ونه وینځل ځان یې پاک نه کړ د غسل جنابت نه نو د سره به داسې چل وکړي اور. نو حضرت علی رضی الله عنه خپله ټوپۍ ښکاره کړه، داسې سر ته یې وویې ځکه خو ما د خپل سر سره دشمني شروع کړې ده. 3 ځله الفاظ وي، ځکه خو مې د خپلو یختو سره دشمني شروع کړې ده، ځکه خو مې د خپلو یختو سره دشمني شروع کړې. څه مطلب شو؟ یعنی ځکه خو زه خپل یخته خره یم، زه خپل یخته غټوم نه، ځکه چې هسې نه چېرته رانه پاتې شي. نو چې کله حضرت علی رضی الله عنه واورېده چې د یختو په غټولو په نتیجې کې به زما یخته د لوندوالي نه پاتې شي نو په دې وجه باندې خو زه خپل یخته واړه ساتمه چې غټ نه شي، هسې نه چې چېرته رانه وچ پاتې شي. زه به وایم ما غسل کړی، غسل به مې دی شوی. بله مسله اکثر دا خلک چې دي نو دا په دې غسل نه وروسته کله په دویم ځل اودس کوي، یاره غسل خو مې وکړو د جنابت نه، خو اوس خو به مونځ کوم نو د مونځ دپاره به بل اودس کوم که نه. نو پیغمبر علیه السلام بیبي د حضرت عایشه رضی الله عنها هغه وایي پیغمبر علیه السلام چې به کلم ولم بل په دویم ځل بیا اودس نه دی کړی. ها که فرض که سړی اودس مات کي، داسې حالت راشي چې په هغې باندې اودس ماتېږي، څنګه چې مخکې د اودس د ماتېدو په حوالې باندې موږ زده کړه کړې وه، نو که اودس یې مات شي د غسل نه وروسته او بیا مونځ کوي نو بیا خو به خامخا اودس کوي. خو که اودس یې نه دی مات کړی او په غسل باندې د زړه لا نه دی دغه شوی وي چې وروسته بیا اودس کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یتوضأ بعد الغسل، د غسل نه وروسته په دویم ځل یې اودس اړولې کړی نه دی. دغه شانې کله کله خلک په دې سر باندې پخوا به د زنانو د صابون د نشوالي په وجه باندې، اوس خو صابون کې په خپله خوشبویاني هر قسم صابون چې استعمالی د یختو نه یو خوشبویي وباسي. مخکې دور کې به د دې یختو دا به په خاورو باندې په خټه باندې په هغې باندې به ایندل کېده د دې لپاره چې د سر نه دا غوړوالی دا سخاوالی دا ترې لرې کړي. او بعضې خلکو به دا سر چې دی نو دا په دې وجه باندې یخته به غټو نو دې کې به پخې مخې کېدي نو په دې باندې به خاورو باندې به سر ووینځو چې دا پخې مخې دا ترې لرې شي، پخې سپږې ترې لرې شي. یا دا چې سړي په سر باندې بي دی نو ګیلې ختمي ورته وایي، هغه خاوره به یې پرې ولګوله چې د هغې نه اوسه خوشبویي هم دي. نو که سړي دا خټه په سر باندې لګولي او سر ووینځي او هغه خټه په دې سر پاتې شي نو دا خټه به لرې کوي که نه. نو وایي حضرت عایشه فرمایي رضی الله عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یختم په دغه خټه باندې ووینځل نو هغه خټه په دې سر پرته وه، خو بیا یې دا نه راکړې چې ګنې یا سر یې لوند کو او بیا یې وروسته ګنې د هغې خټې د لرې کولو دپاره دوباره بیا یې انځل کړي، بیا یې نه دي کړي. دغه شانې بله مسله واورئ، هغه دا
دا په دې احادیثو کې دا څو مسلې ذکر په یو د باندې مې ته ویلې. یو دا چې یو سړی دی هغه لامبي د په کور کې لامبي په ډاګ لامبي نو د لمبلو د پاره په پټ ځای لځي پناه ځای لځي. بعضې نارینایي که زنانهیي هغه وایي یاره زما خپل کور دی که په کم ګوټ کې لامبې جو لامبې په دې کې د چا څه کار دی او زه یوازې یم بعضې وایي زه یوازې ناست یم په ما کلاو ځای کې لامبي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې په لار روانو نو دغه شان یو ملګری و هغه د خپل کور مخې ته په ډاګه باندې لمبل. نو هغه ته یې خو څه ونه ویل خو راغی جومات ته که زه چې اوس په دې لوډ سپیکر وروسته یو څو نومونه ویم نو هغه به درته پته ولګي. نو جومات ته راغی په هغه وخت کې خو لوډ سپیکر نه و زه باسې لوډ سپیکر ویم چې لوډ سپیکر یې ولګاو سلیمان. نو جماعت ته راغی او منبر ته سیده وختو او تقریر شروع الحمد او ثنا نه وروسته یې وویې چې ان الله حیي الله ډېر حیاناک دی او ستیر الله د پردې ډېر زیات خیال ساتونکی دی. یحب الحیاء والتستر د الله حیا خوښه ده او ځان پټول یې خوښ دی چې سړی د ځان پټ کي. نو په اذا اغتسل احدکم فلیستتر په تاسو کې چې کم سړی یو که ښځی چې کله غسل کوي نو هغه دې په پرده کې غسل کوي هغه دې پټ غسل کوي هغه دې مثلا دې وخت کې غسل خانه کې کوي که نه یي د ځان نه دې کپړه تاووي خو کلاو د غسل دې نه کوي. دا یو څو خبرې وې چې بل یو حدیث نقل کړی دی چې ان الله ستیر فاذا اراد احدکم ان یغتسل فلیتوار بشیء الله ډېر حیاناک دی او پردې خوښه ده. نو په تاسو کې چې کم سړی لامبي غسل کوي نو فلیتوار بشیء د څه څیز نه د ځان پناه کړي بیا دې وروسته په هغه کې غسل کوي. نو د دې نه هغه کسان چې هغه د بعضې کانګړاګان چې نو دا کانګړاګان ټایپ هلکان چې نو دی هم داسې کوي چې بس اکثر خو سره پیسې میسې نه وي نو داسې کار وکړي چې چېرته صابون وویني نو په دې جب کې ښه دی نو چې چېرته پیپ وویني نو فورا ورشي او صابون د جب نه راوباسي او پیپ ته کښېني پیپ ته مه کښېنه. فلیتوار بشیء یو څنډې ته د یو څیز نه ځان پناه کړي نو وروسته دې بیا غسل کوي. ښه جي بسم الله الرحمن الرحیم. وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو د یو سړي په باره کې یجد البلله چې هغه لوندوالی یې نی ولا یذکر احتلاما او خوب ورته یاد نه وي. نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي یغتسل لامبي به. دغه شانې بل حدیث کې حضرت ابو هریره فرمایي رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تحت کل شعرة جنابة د هر یخته لاندې جنابت دی فاغسل الشعر وانقل بشرته نو یختم وینځئ او خپل پوستکی هم پاک کړئ. او دغه شانې ورپسې بل حدیث کې حضرت علی رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل چې من ترک موضع شعرة من جنابة چا چې د یخته برابر یو ځای د غسل جنابت کې وچ پرېښودو لم یغسلها ونه یندو فعل بها کذا و کذا من النار الله به داسې داسې ورته ور واچي. قال علی حضرت علی رضی الله عنه فرمایل فمن عادیت رأسی فمن ثم عادیت رأسی د دغې وجې نه خو ما خپل سر سره د یختو سره دشمني شروع کړې واړې ساتم. درې ځلې د الفاظ ویل. او حضرت عائشہ فرمایي رضی الله عنها چې کان النبي صلی الله علیه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل رسول الله صلی الله علیه وسلم د غسل نه وروسته په دویم ځل اودس اړولې کړی نه دی. او حضرت عائشہ بل حدیث نقل کوي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یغسل راسه بالختمیه وهو جنوب د جنابت په حالت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سر وینځو او یجتزئ بذلک ولا يصب عليه الماء هغه به دغه به کو دا او بیا به لون به کو و به انځي او بیا به په وب به په بنزل بیان دی اړلی. अनि حضرت یعلا یو صاحب دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو یغتسل بالبراد چې په کلاو دی کې غسل کو
پسوید المنبرانو پیغمبر علیہ السلام راغ منبر ته وختو په حمد الله الحمدلله ویل واسنا علیه تعریف د الله کو ثم قال بیا ویل ان الله حی الله حیاناک دے ستیر او الله تعالی ستر والده یجب الحیاء او التستر د الله تعالی حیا او ستر دا خوخ دے فاذا اغتسل احدکم فلیستتر پتا سو کې کوم سره غسل کوي د ځان په پرده کې او بل چا په داسې الفاظو نقل کړی چې فاذا اراد احدکم ان یغتسل فلیتوار بشین پتا سو کې کوم سره غواړي چې هغه غسل وکي نو هغه دغه وکي فلیتوار بشین د اوسیز نه ځان پناه کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین